د لکی اف ام 88 د فیسبوک باندې ګرانو کتونکو السلام علیکم. پروګرام د سپینی خبري او زم تاسو ملګری لطیف الله داوودزی. ګرانو کتونکو دا وخت مونږ د مسلم باغ نه تر کوټ کشمیر پاسنی چې ورته وي د روډ باندې ولاړ یو. دا روډ 16 کیلومتره روډ دی او په دې روډ باندې د لسو نه تر 1500 پورې کلی واړه او غټ کلی چې کوم دی هغه پراته دي. ویل کېږي دا چې دا د پی کې 93 د ټولو نه غټه علاقه ګڼلی شي او په دې روډ باندې چې څومره کلی هم دي د صوبایي اسمبلی ممبر هله جوړیږي چې په دې روډ باندې کم کلی پراته دي د هغې ووټ چې کوم دی هغه ترلاسه کړي نو هغه د صوبایي اسمبلی ممبر جوړېدی شي. که مونږ لږ تیر وخت لاړ شو او د 150 کالو خبرو کو نو د 150 کالو نه تر اوسه پورې یعنی د 90 نه تر 2019 پورې په دې پی کې 93 باندې د پیپلز پارټي نېشنل پارټي دغه شان د مسلم لیگ نون پی ټی آی د مختلفو سیاسي ګوندونو حکومتونه دلته راغلي دي. د هغې ممبران چې کوم دی هغه منتخب شوي دي صوبایي اسمبلی ته تللي دي. خو دا 16 کیلومتره روډ کم چې 45 فوټ دی او اوس دا روډ چې کوم دی صرف 12 فوټه پاتې شوی دی. د دې حالت که تاسو وګورئ نو په هغې باندې دی هېڅ نظر نه دی اچولی او نه یې د دې لپاره هڅه کړې ده نه یې کوشش کړی دی. دغه شان که مونږ خبرو کو په دې باندې اوس لږ ډېر کیلومتر 2 کیلومتره روډ باندې صرف یو ځل کار شوی دی او د هغې نه پس چې کوم دی په دې روډ باندې بیخي کار نه دی شوی. د دې علاقې یو فلاحي کارکن محمد ادریس خان مونږ سره موجود دی چونکې د دې علاقې اوسېدونکی هم دی د دې علاقې نه خبر هم دی. د دوی سره به مونږ خبرې اترې کوو چې دا روډ تر کوټ کشمیر پاسنو پورې ځي په دې باندې آبادي څومره پرته ده او بیا ویل کېږي دا چې دا د پی کې 93 د ټولو نه غټه علاقه چې کوم دی هغه ګڼلی کېږي. هله به د پی کې 93 سیټ یو امیدوار ګټي کله چې دی په دې د مسلم باغ روډ نه واخله تر کوټ کشمیر پاسنو پورې په دې باندې چې کوم لس 15 واړه غټ کلي پراته دي د دې خلکو اعتماد هغه واخلي ووټ واخلي نو هغه به هغه د صوبایي اسمبلی ممبر جوړیږي. نو دا وخت موږ سره ادریس خان موجود دی. ادریس خان سره خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډېره مننه جی. ډېره شکریه. څرنګه چې په تاسو د روډ چې دا د مسلم باغ نه تر کوټ کشمیره پورې تقریبا 10 نه تر 14 کیلومتره پورې پروت روډ ده. په دې روډ باندې ډېر غټ کلي او ډېر غټ آبادۍ ول کلي پراته دي چې هغه پی کې 93 تقریبا 3/4 ووټ په دې روډ باندې پروت ده. نو دا روډ چې کومه ده کله نه چې جوړ سلی ده د موږ چې کوم مشران دي هغو مطابق چې په دې یو وری کار سلی ده بیا په دې باندې دوباره تعمیراتي کار نه ده سلی. نو دا روډ چې کوم ده کله چې پی کې 93 کوم کینډیډیټ کاغه د پی ټی آی کا د مسلم لیگ ولی کا پیپلز پارټي کا جے یو آی والوي هغه چې کله پی کې 93 باندې خپل ووټ او غټلو ووټ اراده وي نو دای په دې پی کې 93 چې دا 3/4 حصہ په دې روډ باندې پراته ده دغه ووټ حاصلول به ضروری غني. نو هر سړی راځي انتخابات مهم چې هر کلی چې د مطالبه کوي چې بای دا روډ کار دی وسی خو تر اوسه پورې د دې روډ باندې صدا سے تسلی بخښ نه یقین دهانی سره نه توجه پاتې. ادریس خان په دې روډ باندې بزو تاسو به مونږ ته د دې روډ حواله سره معلومات راکوي بیا به وخت په وخت مونږ دغه کلو د خلکو سره خبرې اترې کوو چې دی دغه سیاسي ګوندونو چې کوم مشران دي ایله وټونه ورکوي او بیا د دې روډ چې کوم 45 فوټ روډ دی او صرف 12 یعنی 12 فوټ روډ چې کوم دی دا پاتې شوی دی. دی مطالبه کړې ده بیا د دې مطالبه ولې نه پوره کېږي او آینده د دې څه لای عمل دی چې بیا به هغه خلکو لوټ ورکوي که نه داسې کس په ټاکي چې هغه د دې مسایل حل کړي. نو که ستاسو خوښې په دې روډ باندې بزو. ګرانو کتونکو د مسلم باغ نه نار سلطان محمود ته په دې روډ باندې موږ راو خو دلته د روډ حالت سرلک ډیر بهتر دی خو که تاسو د دې دا روډ وګورئ نو دا د یو ګاډي لپاره خو ښه دی خو که چېرې په دې باندې بیا 2 ګاډي راځي نو ډیر زیات مشکل شي. د دې علاقې د خلکو سره موږ خبرو کوو نو دوی وایي چې دلته چونکې یو خو په دې باندې ډیر زیاتې علاقې هم پرتې دي او بل د ټولو نه اهمه خبره ده چې دلته د خښتو بټۍ دي او بیا دغه لوی ګاډي چې کوم دی هغه راځي او په دې روډ باندې تیریږي
نو هغې لپاره ډېر زیات بیا مشکل کېږي او په دې کې بیا چې کله مریضان ځي مونږ ورو ګاډي کې نو بیا چې کله غټ ګاډی راشي نو د هغې د وجې نه دا غټ ګاډي د وجې نه دویم ورکوټی ګاډی چې کوم دی هغه دې سره نشي تېرېدی نو په دې وجه باندې د دې علاقې د اوسېدونکو ته ډېر زیات تکلیف دی. دا وخت موږ سره یو بابا موجود دی او ګورو چې د څه غوښتنه لري. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. دا کوم روډ چې راغلی دی د مسلم باغ نه د نار سلطان محمود او تر کوټ کشمیر پورې تللی دی نو د دې روډ لپاره تاسو څه غوښتنه کوئ چې یاره دا روډ لوی شي څه تکلیفات دي؟ روډ چې برابر شي اوس ډېره ایټالي ده که بیمار دی خسته به ولاړي ځکه چې ګاډي ځي راځي په لار نه دا وره والی سګی دغه خانخیل پورې اوس خو وره په ګمبیلې پل جوړ سه کنه مخکې رش نه و اوس دوره راشي چې په ډېرې دوره نشته لکه په دغه سره. څه غوښتنه لرئ؟ موږ هېڅ شی نه لرو نه ټانګه لرو نه موټر لرو خو دا روډ چې روغ برابر شي. ګرانو کتونکو د دې بابا خبرې اترې تاسو اورېدې دا نار سلطان محمود دی. مونږ به په دې روډ باندې مخکې ځو او په دې مخکې روډ باندې چې څومره علاقې پرتې دي او د دې روډ حالات څه دي هغه به تاسو خبرو او د دغه علاقې چې کوم اوسېدونکي دي د هغې نه به مونږ سپینې خبرې اورو هغوی به سپینې خبرې کوي چې د دې روډ حالات څه دی او دا روډ څنګه پکار دی. مونږ په نار کولی خان کې موجود یو. محمد ادریس خان چې د دې علاقې باشنده دی اوسېدونکی دی فلاحي کارکون دی او یو خوږمن زړه لري نو دا وخت دوی مونږ سره دي دوی نه به لږ تفصیل اخلو چې دا نار کولی خان علاقه چې کوم دی په دې حوالې سره وایي د دې روډ حوالې سره تاسو لږ تفصیل مونږ ته ووایي. جی بالکل تاسو ته پته چې دا بټۍ خلک چې کوم دي دلته مزدوري کوي او دا بټۍ د دغه مقامي خلکو چې دې ته نار کولی خان وایي دغه دلته دا کاروبار دا مطلب دا دلته کارونه کوي نو دا روډ ته چې موږ وګورو روډ انتهایی حالات خراب ته لکه څرنګه تاسو ته نار سلطان محمود چې خلکو وویل چېرې دا روډ یو وري جوړ سوی ده بیا نه ده جوړ سوی او بیا چې پوخ څه بیا یو وري پوخ ته بیا نه ده راغله نو که تاسو موږ سوچ وکړو دا روډ تاسو په خپلو سترګو وینئ او دا خلک چې کومه ډېر تکلیف دی او خلک خواهش دا ده چې یاره دا روډ دی بیا دوباره مرمت سي ریکنسټرکشن دی وشي ولې چې 28 فوټ سرکاري په کاغذو چې 28 فوټ ته او 12 فوټ چې کوم دا روډ جوړ سوی دی. صحیح. دا لکه خلک څه وایي چې یاره دا چونکې دی ووټ هم ورکوي او بیا څنګه چې دغلته زموږ خلکو سره خبرې وشوي نو 3 سی ووټ چې کوم دی د پی کې 93 هغه د دې ځای نه اوچتېږي او بلکې پی کې 93 نه که یو ممبر صوبایي اسمبلي جوړېږي نو هغه د دې علاقې په بدولت باندې چې د دې په ووټ باندې کېږي د هغې په وجود هم د روډ دا حالات دي نو د خلکو څه خیالات دي تاسو د دې علاقې اوسېدونکي یئ؟ یاره جی کله چې انتخابات راځي نو انتخابي مهم کې هر پارټۍ وال کینډیډیټ چې کومه د هغه دغه کلو دورې کوي ولې چې تاسو څرنګه وویله چې د پی کې 93 درې چوتھايي حصہ او دغه علاقې چې پروت لکه نار مسلم باغ نه 79 کوټ کشمیر چندوخیل سره درګه او دغه رنګ خانخیل تر دې پورې 3 چوتھائی حصہ د پی کې 93 ووټ تا نو دا کینډیډیټ راځي او دلته دوه وایي چې موږ به تاسو ته دا کوو دونه مطالبه کوي هر کله مطالبهونه کوي چې دا روډ دې جوړ سي خو دو دا روډ باندې الته وعدې وکړي او دعوې وکړي خو چې کله الیکشن تیر سي بیا 5 سال پورې نه په دې روډ باندې څوک رادرومي او نه څوک پته کوي او نه څوک پرسانه حال جوړوي. ادریس خان مخکې به ځو دا خو صرف څو کلي مونږ وکړه مخکې به ځو چې د دې روډ حالات څه دي او خلک څه وایي او بیا چې کوم دی د دې روډ لپاره چې کوم دی دغه خلکو څه سوچ فکر لرلی دی او بیا دغه خپلو مشرانو له تلي دي که نه لیدلي.
ګرانو کتونکو د مسلم باغ نه واخله تر کوټ کشمیر پورې دا 14 کیلومتره چې کوم روډ دی د دې حالات تاسو ته موږ وخت په وخت خیو. دا وخت موږ سپرلی خیل کلی ته رسیدلی او دا وخت د جمعیت علماء اسلام یو سرګرم کارکون چې کوم دی هغه موږ سره موجود دی. دوی سره به خبرې اترې کوو ځکه چې که د 90 دهاي نه موږ واخلو تر اوسه پورې نو په دې باندې د ټولو پارټو حکومت راغلی دی خو کمی پارټۍ په دې روډ باندې زیات کار کړی دی او کمی پارټۍ د پی کې 93 چې کومه دا دلته 3 سي ووټ د پی کې 93 دلته پروت دی او بلکې په پی کې 93 باندې که یو ممبر پاس کیږي نو هغه په دې 16 کیلومتره باندې په دې باندې د څومره علاقه دا څومره کلی پراته دي د دې په ووټ باندې د صوبایي اسمبلی ته ځي او هلته کې چې کوم دی د صوبایي اسمبلی ممبر جوړیږي. دلته د بدانه یم چې د یوې پارټۍ نه د 90 دهاي نه واخله تر 2019 پورې په 2019 پورې چې څومره پارټۍ هم دي کاغه پیپل پارټي دا کاغه پاکستان تحریک انصاف ته کاغه نېشنل پارټي دا او کاغه مسلم لیگ کاغه حکومتونو راغلي دي د دې علاقو خلکو چې کوم دی هغه سره ایمانداری کړې ده ووټ ورکړي دي دا غي یو مطالبه ده چې دا 16 کیلومتره کم 30 فوټه روډ دی او هغه اوس 12 فوټه پاتې شوی دی نو دا به 30 فوټه کیږي کله او دا به پخېږي څنګه د دغه خلکو تمه ده. نو دا وخت موږ سره د جمعیت علماء اسلام یو سرګرم کارکون موجود دی دوی خپل پیژندګلو هم تا د کی او د پی کې 93 کدا وخت موجوده صورتحال دی نو د دې ځنه د جمعیت علماء اسلام ممبر چې کوم دی هغه د دوی امیدوار چې کوم دی هغه منتخب شوی دی او دا وخت په صوبایي اسمبلی کې د دې علاقې نمائندګي کوي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم راته خو او د جمعیت کې په کوم عہده باندې تاسو؟ جی مولانا منیف الله دا د جمعیت علماء اسلام یونین کونسل شاه ولی خان جنرال سیکرټری په حیثیت سره تاسو سره جی خبرې کوم. دا راته وایي چې دا روډ دی 16 کیلومتر روډ دی د کوټ کشمیر پورې او د دې حالات چې کوم دی ډیر زیات بد دی. نو په دې روډ باندې تر اوسه پورې په دې 30 کالو کې کمی پارټۍ چې کوم دی کم یا امیدوار یا کمی پارټۍ چې کوم دی طرف ته زیات توجه ورکړي دا یا توجه په کار ده کنه د پکار یار جی دا څه چل د چې د مخ کوم حکومتونه تیرسله په تیر سیشن چې د دالته د جمعیت علماء اسلام ام پی ایچ حکومت د عدالت پاسلای ولکه د پی کې 93 انور حیات خان نو ایغه چې کومه د روډ باندې صرف 1 کروڑ روپۍ دالته مشتول لګولې او تقریبا د مسلم باغ نه واخله تر سورپل پورې حکومت په دې باندې کار وسو نو ان شاء الله موږ مخته نه توقع ده او د خپل باندې چې دا مشتویل دي چې د کوم بقای روډ چې کوم د به ان شاء الله په دوري سیشن چې تاسو ته کوم ان پی حکومت چې کوم عدالت حکومت کړای دا نو ایغه چې کوم د له وجه نه عدالت ایچ شای مشتند کړی د علاقې زکه جدا سه پاته دا او دا روډ زکه جدا حالات چې د نن تاسو وینو که دوه رکته شنو هر حکومت چې راځي هغه که د مسلم لیگ حکومت ته هغه د پی ټی آی حکومت ته د هر پارټي حکومت ته هغه 15 کال تیری په دې کې ام ام ای چې کوم دی هغه ستاسو حکومت چې کوم هغه هم 15 کال تیر کړی دي دا هغه 15 کالو کې دغه نورو پاټو کارونه کوي هغه فیل شو تاسو 2 ځل پاس شوي نو په دې 2 ځلو کې بیا د ام ام ای چې کوم حکومت 3 ځل شو نو په دې کې تاسو خپل کارکړدګي راته خو چې دا روډ تاسو څومره پخ کړی 16 کیلومتر روډ دی جی د ام ام ای حکومت چې په روډ باندې جی کار خو بنوي سوي خو لکه نور جی دالته ډیر زیات کارونه کړ دي د دوه مشترکي به تر ته چې مشته وټونه لکرا کو مشته تاسو مخته الیکشن وخت باندې کارونه کوو او چې دوه کله پاسي به لکه موږ نه ورکسي نو دا د روډونو ارته کوي بلکې کله لارې مو ډیر خراب دي کله لاړلو دا روډ پتا سو نو خپل چې ډیر زیات خراب دي یو خو لکه بیمار چې موږ غتر سو استپال ته لاغه لکه لو تکلیف وته گاډي ماډي چې رسو لکه چې دا ډیر وخت لري چې زنانه د لکه الواد تکلیف چې بیا استپال ته نه رسول چې هغه چې گاډي چې هغه وسی ماشوم وسی لکه دا روډ لوجه باندې لکه یو جته نه رسیږي. ګرانو کتونکو که تاسو ګوري او بیا زما حالات مو ګوري نو دوه ډېر زیات دي او تاسو یقینو کوي چې کله موږ را روانېدو او بیا موږ ویل چې یاره دا روډ نو څه حده پورې روډ ښه دی پای کار شوی دی خو تر ډېر حده پورې دا روډ چې کوم دی هغه د ګاډو یا د پیدل تک چې کوم دی هغه قابل نه دی. بعضو ملګرو سره زموږ خبرې کېږي کیمرې ته نه راځي خو هغوی چې کله دلته باران وشي نو بیا دې باندې پیدل سړی چې کوم دی هغه هم نشي تللی او د ګاډي چې کوم دی هغه خو لویه خبره ده دا سپرلی خیل کلی دی مخکې ځو چې د دې روډ څه صورتحال دی.
جی ګرانو کتونکو دا وخت مونږه نار حیدران ته ورسېدو او د روډ حالت خرابېږي ښه کېږي نه. دا وخت د دې علاقې چې کوم فلاحي کارکون دی محمد ادریس خان هغه مونږ سره موجود دی. دوی سره به خبرې اترې کوو، د دې علاقې حوالې سره به د دوی نه تفصیل اخلو. ادریس خان نار حیدران ته ورسېدو، روډ چې کوم دی چې مخکې څومره ځو روډ خرابېږي ښه کېږي نه، او یو خبره د دغه عام ولس نه مونږ ته راځي چې ووټ اخلي خو کار نه کوي. نو ستاسو په دې حوالې سره څه وایي اشاره؟ جی بالکل زه خو د دغه علاقې باشنده یم او دلته چې کوم د ورځې شپې سبا کوم د مشرق طرف ته چې کوم د نار حیدران ده او د مغرب طرف ته چې کوم د شاه کولی خان د شاه کولی خان د پی کې 93 چې یو دوره غټه آبادی ده چې زه وایم شاه کولی خان او دغه رنګ خانخیل او کوټ کشمیر او دغه سه ګڼ شمېر تخت خیلو علاقې چې په دې چې ته ووټ وګټې نو پی کې 93 چې ته مطلب کینډیډیټ وتلای سي او ته صوبایي اسمبلی ته تلای سي. نو د شاه کولی خان او د نار حیدران په منځ کې دا روډ روان ده. د روډ حالات خو تاسو وینئ، دا کوم چې دغه علاقې اوسیدونکو دي د نار حیدران ول هغه دا وایي چې دا روډ بالکل هغه حال ده چې څرنګه جوړ سلی د هغې بعد بیا کار نه ده په سلی. دا روډ خراب ته نو هغسې خراب پروت ته، څوک په دې باندې کار نه کوي. لکه مخکې خبرې تاسو موږ وکړلې، تاسو موږ سره سره روان یو مخ ته په دې روډ باندې ځو. دا خلک دا خبره کوي چې یو ور په دې باندې کار سلی ده 40 کالو شي بیا کار نه ده په سلی. جی زه خو د کوټ کشمیر یم او دا روډ سیخ راغلی دی له کوټ کشمیر نه نورنګ پورې دی، خو لکه بې انتهایي ډېر خراب دی. ګاډي باندې لکه مرید تکلیف نور څه هغې مشکلات او شپې راځو مونږه، خو دا روډ چې مونږ د لکه جوړ شي د به ډېره مهرباني ایم پی اے نه موږ دغه کوو درخواست کوو، ایم این اے صاحب نه کوو چې څوک لکه د فنډ اخلي او موږ د لکه سر جي ډېر مشکلات دي. چې موږ د غذایو د خلکو له ووټونه ورکوو، موږ له دا روډ نه جوړېږي. دا څه وجه دی؟ ووټ والي او خپل ځان پاس کوي او خپل ځان له کار کوي، موږ له نه کوي. خلکو له ډېر تکلیف دی که نه د دې روډ په وجې سره. شپې نه شو تللی، بار سباور نه شو تللی، مریض مو رسولی نه شو موقع له بلاره کې بیمار شي. نوره 2002 کې کار په شوی دی، هغې نه پس بیا کار نه دی په شوی، لږه په شوی دی تقریبا 55 کیلومیټره، هغې نه بعد نه دی په شوی. موږ وایو چې دا روډ دی جوړ شي او د خلکو له تکلیف نه خلاص شي. ګرانو کتونکو دا وخت مونږ نار حیدران کې موجود یو. دا روډ تاسو ګورئ، مخکې ځو چې د روډ څه صورت حال دی او د هغې نه به تاسو خبرو او بیا به دغه خلکو سره هم خبرې اترې کوو. ګرانو کتونکو دا کوټ کشمیر دی. د مسلم باغ نه واخله تر کوټ کشمیره پورې 16 کیلومیټره لار مونږه په باندې 3 غنټو کې واله او هغه په موټر سایکل ځکه چې په دې باندې د ګاډي راتګ چې کوم دی هغه ناممکنه دی. ګرانو کتونکو که د دې روډ حال تاسو کتلی وي او بیا تر کوټ کشمیره پورې مونږ راځو او بیا دې باندې چې څومره آبادي پرته ده هغې سره مونږ وخت په وخت خبرې هم وشوې او دې کې د دې علاقې چې کوم فلاحي کارکون دی محمد ادریس خان دوی مونږ سره ملګرتیا هم وه او وخت په وخت چې کوم دی مونږ په مختلفو کلو کې ودرېدو، د کلو خلکو سره مونږ خبرې وکړي، د روډ په اړه باندې هغې خپل د رای اظهار چې کوم دی ډېر ښه طریقې سره وکړ او بیا محمد ادریس خان چې کوم دی نو هغه هم په دغه روډ چې مونږ راتلو نو په دې باندې وخت په وخت چې کوم دی دوی مونږ ګایډ کولو. نو د دوی یو جهان مننه کوو، ډېره مننه چې تاسو تر کوټ کشمیره پورې تاسو مونږ سره راغئ او دومره ګرمۍ کې سخته ګرمۍ کې چې کوم دی په دې سخت روډ باندې چې کوم دی تاسو دلته کې مونږ کوټ کشمیر ته روسلو، تاسو یو جهان مننه کوو. ډیره مننه، شکریہ. نه صرف دا روډ باندې زه په خپله بلکې دا علاقې چې چوره خلک دي دا ډېر زیات خفه دي ځکه چې دا روډ کله نه جوړ سلی ده نو یو واري جوړ سلی ده او هغه چا په توسط سره جوړ سلی ده. بیا دا روډ چې کوم ده بالکل اپنی مدد آپ باندې ناسته چې څوک راځي په او څوک راځي په، خو چوکې دا پته نه کوي چې دا روډ دوره بې حاله ده نو په دې حال باندې به رحم وسي. بهرحال دا کوټ کشمیر علاقه ده، زه خپله د کوټ کشمیر علاقې اوسېدونکی کس یم. نو د کوټ کشمیر ډېره زیاته آبادي ده، څرنګه چې کیسه لګیا ده پی کې 93 باندې، پی کې 93 چې 3 چوتای د
چوتای 3/4 حصہ چې کومه ده په دې پی کې 93 چې د کوم روډ د په دې باندې پراته ده د ډېر غټ روډ ته کله چې موږ خبرې وکړې چې نمائندگان دلته راځي انتخاب په دوران چې انتخابي مهم په دوران چې نو دلته د مطالبه کوي چې موږ به دا روډ جوړیږي نو روډ دوه داوو کې او واده کې خو روډ جوړ نشي چې کله انتخابات تیر سي بهرحال دا کوټ کشمیر علاقه د دغه جنه دا روډ شروع سلای دا روډ یو شاخ تلای دا او دا شاخ له کوم روډ نه جدا سلای دا روډ ګمبیلا ټوککی چې هغه تر چې جنوب او شمال پورې چې کوم روډ دا ککی او ګمبلې هغه نه دا روډ مشرق په طرف باندې مسلم باغ یعنی سرای نورنګ ته تلای دا په دې روډ باندې خو تاسو موږ سفر وکړو مختلفو خلکو نه مرای واخستلې هغه دا اظهار وکړ چې دا روډ انتهایی بره حال دا چې کله نه دا روډ جوړ سلای دا صرف یو وری ریکنسټرکشن سلای دا به ریکنسټرکشن کار نه د پسلای نو لہذا موږ دا خواسته چې به دې روډ باندې د نظر ثانی وسی او دا روډ چې کومه د دوباره مرمت ګرانو کتونکو داو د نن ورځې پروګرام سپینې خبرې زوم ستاسو ملګری لطیف الله داودزی او په پروګرام کې سپینې خبرې تاسو واورېدې د بلې مسلې د بلې موضوع سره به بیا د یو بل ځای نه ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر بل پروګرام پورې درنه اجازت غواړو چېرته چې ښاد و آباد اوسئ د لوی الله په امان